الله سبحانه وتعالی د انسان پیدا کړی دی دنیا کې آزمائش د پاره اور بیا پکار دغه د مسلمان د پاره چې دی باندې خوشحالي راشي نه د الله شکر ادا کی د شاکرینو نشي اور چې کله اور باندې حالات راشي نه بیا د صبر وکي د صابرینو نشي دا د مين علامت دی چې دی به مشکلاتو کې د صابرینو نوي اور د خوشاله وخت کې بداو د شاکرینو نوي د الله شکر بادا کوي اور دا قران هم مونږ ته ویلي دي چې تاسو د دنیا کې کومه ژوندۍ ده دې کې بخامخ تاسو امتحان کیږي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات الله رب العزت فرمایي چې موږ بس خامخ تاسو امتحان اخلو پس سره کله به تاسو باندې څه خوف راځي کله به در باندې لوګه تند راځي ونقص من الاموال والانفس تاسو په مال کې هم کمې راځي او کله کله به تاسو کې فوتګیانی یعنی مړی به هم کې جدای برزي والثمرات اور دا چې تاسو کم باغات تی میوه مکرلی نور څه کم فصل لغی کې بن تاوان کیږي دا به امتحان دا به کیږي مفسرین لیکلي چې دینه معلومه دا شو چې الله رب العزت د انسان امتحان اخلي نه هغه کې بخامخا یا بدا لګه تند تیری یا ور باندې خوف رزي اور یا د مال اور د انسانانو کې کمی هم د سخت امتحان وي نه دیو چې نه دا دارالامتحان د امتحان خو برزي خو امتحان کې چې رجوع الی الله وی بدا کمال دی اور مسلمان ته پکار هم دا زموږ ادا کیده چې حالات الله طرف نه رزي نه چې الله طرف نه رزي به بغي باندې صبر هم کوي د یو دوه کاله مخکې دلته باراتی باندې یو علاقہ ده د پینډې روډ باندې نل د زموږ یو عالم ملګری دی د خپل علاقې د جمعیت العلماء اسلام صدر دی مشر دی نو هغه زوی الیکشن ګټلی و پته نشته کونسلر جوړو که څه خو بلدیاتي انتخاباتي ګټلي دا اوس نه د مخکې خبره کوم ندیش په خپل اجره کې ناسو اجره چردیولی نه و خلک راتلو برکی کولو دوی چا سره دښمنی و نه غیرالو اندادون فایرینګ یو کو دی ونه کتلو چې دی سوکتی پردي سوکتی نو یو کس دوی خاندان والا پکې شهید شوی او دوه کسان اندسي نور شهید شوی او نور یو 5 6 7 8 10 زخمیان نو ماته چې کله پته ولګي د فاتحه ته ورالم خو زه حیران په دې خبره وم چې هغه مولانا سے بچی کیناستون د ویل چې الحمدلله چې پاسیدو الحمدلله کیناستین پاسی بس هر وخت الحمدلله الحمدلله نو مې د یو خبر رااله چې د حضرت ماشاءالله ډیر تحمل والا اور ډیر صبر سره دی دومره سخت حالاتو کې د الله شکر ادا کول چې الله د څه شوی دی باندې شکر دی چې دینه زیات تاوان نه دي شوی زما د خبرې مقصود دغه دی چې موږ تاسو باندې کم حالات رسي دي کې الله طرف ته رجوع کول دا کمال دی بیا موږ ګورو دنیا کې یو سلسله د انسانانو ولا چلیږي موږ نه مخکې سل کاله مخکې نور خلکو اوس موږ یو سل کالو بعد بیا سوقوي په دې اسمه کې مخ باندې هیڅ پته نه لګي نو موږ چې د دنیا ته راغلو د دارالامتحان دی دلته به امتحان اخیستل کیږي مرنه پس بیا دارالجزا ده چې کم اعمال کړي د دې بدله بدرته ملوي هغه یو آسان مثال باندې تاسو ځان پوي کې هفته نه وفاق امتحان دی او بیا بروجي کې نتیجه راځي نه دا یو هفته د تاسو دارالامتحان دی کې تاسو څنګه پرچی وکړي رمضان مبارک به ما هغه رنګ درته نمبر ملوي نه دا رنګ د دنیا کومه ژوندۍ د زموږ دارالامتحان ده دلته الله پاک زموږ امتحان اخلي اعمال او اعتبار سره اخلاق او اعتبار سره اقوال او افعال او اعتبار سره بیا چې کله انسان باندې مر شي مرد بعد بدته د ټولو اعمال او جزا ملوي دا یو انساني سلسله ده الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړو غینه د نسل ډریدو نن الحمدلله ټول ازمکه باندې شپږ عرب شپږ نیم عرب خلق دي
دا ټول آدم علیه السلام اولاد دي. معلومه دا شو چې یو شخصیت نه الله پاک دومره زیات خلق پیدا کړي دي او چې کله شپږ اربه خلق دنیا به موجود دي نه دي نه خو ډېر خلق پیدا کیږي دا یوه سلسله ده. خو اسلام دا کار کړی دی، اسلام موږ ته دا متعین کړي دي، دی راته ښودلی دي چې د چا پیدایش یا د هغې فوتګي یا هغې باندې حالات راتلل یا هغه اسلام دپاره دین دپاره کم تکلیفونه تیري دې ټولو باندې اجر دی. حدیث کې راغلی دي چې کله یو زنانه خېټه باندې ماشوم راشي پیدایش شروع شي نو چې څومره پورې دا ماشوم د دې ګېډې کې وي الله رب العزت دې ته په هرې لمحې باندې اجر ورکوي. اور یو روایت کې خدا راغلی چې دا زنانه کله پریګننټ شي دې په خېټه باندې اولاد شي دا چې کم تکلیف تیری دې ته الله پاک داسې اجر لیکي لکه یو مجاهد په بارډر باندې ولاړ دی او هغه پهرداري کوي، نه چې کم اجر هغې ته میلویږي هغه دې ته هم میلویږي. دومره لوی وعده ورباندې الله رب العزت کړي. او بل یو روایت کې راغلی دي چې کله د ماشوم پیدا کیږي د مور ته د هر رګ په بدل کې تکلیف په بدل کې الله پاک حج او د عمرې اجر ورته ورکوي. بیا چې دا ماشوم کله پیدا شي دا ماشوم ژاړي د دې تکلیف ته نو یو روایت کې دا راغلی چې چا ماشوم وژړېدو او هغې ورته شپه ویښه تېره کړه. مور اکثر دي بچي پورې ویښه شپه تېروي وایي داسې دا لکه دي او یا غلامان آزاد کو دومره اجر ورته الله پاک عملنامه کې لیکي. بیا دې ماشوم ته مور پی ورکوي د هر ګوډ په بدل کې هرې قطرې په بدل کې الله رب العزت ورته اجر ورکوي. وی کله د ماشوم 2 کالو شي نه 2 کالو بعد شریعت دا حکم دی چې د ماشوم د پی نه منې کا نه چې کله دا ماشوم د پی نه منې کی یوه فرشته راشي هغه دی زنانه ته په دې ملا باندې تبکي ورکړي شاباشکۍ ورکړي چې شاباش تا ډېر بهترین خدمت ته دې ماشوم وکړو. او روایت کې راغلی دي چې الله رب العزت هغه وخت کې د دې زنانه ټول ګناهونه معاف کړي اور الله رب العزت ورته دا وایي چې دې نه پس ته کم ګناهونه کوي هغه به نور لیکلی کېږي خو مخکې کم ګناهونه هغه ټول معاف کړلی شو. اوس تاسو دې نه اندازه ولګئ چې یو ماشوم تربیت باندې د مور څومره تکلیف تیری. بیا چې دا دنیا کې د اعمال دی دا موږ سره د الله پاک امانت دی، که دا اولاد دی دا د الله امانت دی. هیڅوک دنیا کې دا نشي ویلی چې ما ته الله پاک دا بچي راکړي دا به قیامته پورې ما سره وي، نه دا به درنه جدا کېږي. مونږ یوه سلسله ده نیکه اول راغلی دی هغه وفات شوی دی، غور نیکه راغلی هغه وفات شوی دی، هغه نه مشران هغه وفات شوي دي. مونږ روان یو مونږ به فنا کېږو نور مخلوق به په دې باندې راځي. دا یوه سلسله ده. اوس چې د کم مال اور اولاد دی دا د الله امانت دی دا به مونږ نه اخلي. پلار امانت دی وفات شو درنه لاړو، بچی در سره امانت دی چې وفات شي د الله درنه واخیستل. نه دلته کې یو سوال دا پیدا کېږي چې کله د اولاد امانت دی نو بیا دې سره مینه دومره ولې ده؟ نو هغې ته علماو جواب دا لیکلی دی چې الله رب العزت د مور پلار زړه کې د بچي مینه ځکه پیدا کوي چې د ماشوم پرورش او تربیت دا د مور پلار په ذمې باندې دی. که چېرې د مور پلار په زړه کې د ماشوم سره مینه محبت نه وی نه دې ته تربیت پې نه کولو، د دې دپاره بې مزدوري نه کوله، دې ته بې کور ته خوراک سکاک سامان نه راوړلو. او دا موږ تاسو معاشرې کې ګورو چې یوه زنانه ده مثال په طور باندې هغې بچي وشو هغه وفات شوه او خاوند یې دویم واده وکړو، نه چې کوم د بنځایه نساکه بچي دي دې سره بیا ښځه مینه کوي خو دومره نه کوي. خپل بچي پیدا شي بیا هغې سره ډېره مینه کوي او چې کوم نسخه اولاد هغې سره بیا مینه نه کوي. دا فطرت دی. خو د بچو سره مینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کړې ده. یو روایت کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جمعې مونځ کې خطبه کې لګیا و. دې کې حسنین راولو، حسن رضی الله تعالی عنہ حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دواړه. خدا دواړه واړو مزل نه شو کې نه کله به یو طرف ته وګرځېدو کله بل طرف ته. روایت کې راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم محراب نه ښکته لاړو او بچي ځان سره غېږې کې راواخیستلو بیا یې خطبه جاري کړه. اوس که یو سړی دا وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماشومانو سره دومره زیاته مینه او خطبه یې ورته پرېښودله، خو د ماشوم سره مینه کول دا فطرت دی. پیغمبر هم مینه کړي د ماشومانو سره، صرف د ماشوم سره نه نور د مدینې منوره کې به یتیمان ماشومان و هغې سره به مینه کوله، مسکینان به د هغې سره به مینه کوله، عام ماشومان به هغې سره به مینه کوله. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې زه کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلام شوم
نه ماته به یو کار ویلو خو زه به بار لاړم ما به لوبې شروع کړي ما نه به کار هیر شو لکه استاد یو شاګرد وایي چې دا کار وکړه دې نه هیر شي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بار راغلو ما ته وایي چې بچی ته ما کار نه ویلی دي وی ما ورته چې یا رسول الله بس لاړم اوس یې کوم وی دومره زه ورکوټی وم وی ما پیغمبر سره 11 کاله تیر کړي دي 11 سال دې 11 سال کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته کنځلې نه دي کړي بدر دي رته نه دي ویلي نیره باندې چرته گزار کړی دی انس بن مالک رضی الله عنه دی وخت عمر کم وکنه اور انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې ما یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمتو کو نه ماته دعا وکړه چې الله دستا اولاد کی برکت نصیب کی نه انس بن مالک رضی الله عنه سل کاله نه زیات عمر تیر کړي دنیا کې هغه خپل باندې فرمایي چې 90 لس کم سل زمان وسی زما بچو کې وفچی غم خپل لاس دفن کړي دي اور زمان وسی لونو طرف نه بچو طرف نه 200 نه زیات دي دومره اولاد ورته الله رب العزت دی اولاد کی برکت چولې دا ټول تعالی پاک دی تور کړو اوس دا اولاد د موږ سره امانت ته امانت څه مطلب دا الله درکړي الله به درنه اخلي خو کوستا زین ته دا اشکال پیدا شي چې دا امانت ته به دې سره موږ دومره مینه ولګو بچي پارچا باندې ګران دي لورون ګران ده نغي وجه دا چې الله رب العزت غواړي چې مشوم پرورش د مور پلار په لاس باندې وکینه د دې ځری کې مینه پیدا کی تاسو ته حدیث کې وکتل واقعا راغله ام سلیم رضی الله تعالی عنها د دې خوند ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دی به مزدوری کوله اور کور کې به ام سلیم رضی الله تعالی عنها به د کور کار خیال ساتلو دین پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر خدمت کړي مزیګر به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور ته راتلو اور دې کور کې وونه واغله دی بیا کټ واچو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغي کې کینستو نو یو ځلی سار خوان چې کله کار پسې لاړو نو د بچي وفات شو کور کې خزه تکړه خزه وا نو ام سلیم رضی الله تعالی عنها هغه مشوم ته غسل ورکړ خپل بچی ته کفنی ورته واچولو خو کولې چې کمزې کې بغا آرام کولو آلته واچولو اور صدر یا کمبل غې په واچولو چې د خوان ته پته ونه لګي مخام نو وخت ټیم کې د خوان ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ رالو نه چې غراله اول به تاسو کولو چې بچي څنګه دی مشوم نه چې نور روز کې تاسو کولو نه تاسو کو نه دي کور ولا ورته جواب کې ام سلیم رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې په سکون سره دی نه چې سړی مرشي بیا سي سکون سره نه بیا خو حرکت نه کوي نه ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ذهن کې دارالو چې دې مطلب دی چې ما بچي ټیک ټاک دی نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ مسوتن روټه ورته کور ولا برابر کا روټه وخوړه اور اغه نه پس کله ودو شونو خوند کور ولا دا مطالبه وکا چې خپل شری ضرورت پورا کو نه حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د خپل کور ولا شری ضرورت هم پورا کو سحر چې کله مستپاسې دلو موزي مستتلون ورته ویلو چې ای خوند یو تاسو کول واړه ورته وایا وای کته تاسو پیسې درکې چې دا ځان سره کې دا امانت ته اور چې کله ما ضرورت شي به واپس مال راکې نه چې غاته خپل امانت اوهړي بیا بسکه خپکیږي که په خوشاله به ورګي وای دا خو پردې مال دی پردې حق ته دا وزړ خوشاله سره ورکوم د دې وی سری دوه ما هیڅ حق نه جوړیږي خو بیا دا خبره یاد ساته چې دا بچي کما سره خوا کې غيږي کې پروتو دا د الله امانت او الله را کړو الله را نواخه سو بده باندې خپکیږي ما ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ غوسه شو وای کله وفات شوی دی وای دا پرون مزیګر وفات شوی دی وای ته ما د پرون شپې نه بده ویلی وګنه نو ام سلیم رضی الله تعالی ورته جواب کې فرمایي چې ما ته شپې نه څه خبر نه کی چې یو خطا روټه نه وخوړلی روټه بده نه خوړه بیا تا آرام نو کړه غوند ورځ د مزدوري کړي آرام بده متاثر و بل شپه آرام د پره د چې سړی خوب وکي او کدی بچی نه ما خبر کړي نه کیدی چې تا خوب هم نه وکړي صحابه کرام لوی خلقو زکه خو قران کې الله پاک د صحابه کرام عظمت بیان کړي ګره حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ سحر مستراولو چې جمع شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې یا رسول الله زما زوی وفات شوی دی خو زما خزه دا کار کړی دی ماته نه دی ویلي زه سحر خبر شوم مشبه روټه خورلی خپل کور ولا خپل شری ضرورت هم پوره کړی دی سحر زه خبر شوم نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د ام سلیم رضی الله تعالی عنها ډیر تعریف وکړوي ماشاءالله ډیر ښه کاری کړی دی ډیر جرأت والا کاری کړی دی او ډیر ښه طریقې سره دا کړی دی
او بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب کې فرمایلو چې نن ستا او دستا کور ول خپل کې جما مکړی دا چې دې شپې باندې کما اولاد تاسو ته د دې شپې وجه نه ملويږي غيږي به الله پاک درته برکت واچي. نالا رب العزت ورته بیا عبد الله بن ابي طلحه رضی الله تعالی عنہ صحابي ور کړی دی غیته الله پاک اولاد هم ورکو مفسر اور د قران او د حدیث خدمت هم کړی دی او ډیر زیات سخی وو. نو علماء د لیکلي دي چې د حضرت عبد الله بن ابي طلحه رضی الله عنه څومره خدمتونه کړي دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعا برکت دی. دا موږ سره مثال دی، دا واقعیا ده. نو دا چې کوم زمون دا اولاد دی دا بچی دی دا الله امانت دی. رکعی هم الله رب العزت اور چې اخلی دا الله رب العزت اخلی. ایسوک دنیا کې دا نشي ویل چې ما بچی نه کیږي اور دا زما اختیار کې دا بچی به د ما وجه نه وجود ته راځي. لوی لوی سرمایه‌دار خلک دي په طبيبانو په ډاکټرانو ستړي شو به بچی نشته اور یو غریب سړی وي ډېری مزدوري کوي نور سره پیسې وي نور سره کور وي نه مال وي نه جیداد دی. الله پاک ډېر اولاد ورکړي نه دا اولاد ورکول دا د الله رب العزت کار دی. دیو جن نر سړی د خپل خزینه خفګان نه دی پکار چې دا بچی ولې نه کیږي دا خدای الله طرف نه ده. اور یادا چې تا د لونی ولې کیږي زتا نه خفایم دا غلطه خبره ده. دی خبر باندې ځان پويږي دا چې بیولوژي ویلی یا په میډیکل باندې لکشن پويږي د نر پیدایش کې چې کم سپم د نر بچی د پر پکار دی غنرینا کې وی خزي کې غنښتا خزي کې XX دی او نرینا کې YX دی. دا Y اور X خبره کې ملو شي نو نه بچی پیدا کیږي. ته ځان تکړه کړي چې خزي څه قصور دی او خفه د خزي نه وي چې ستانه نرینه اولاد ولې نه کیږي. نو اولاد ورکول د الله رب العزت دی. چاته وګړي نرینه ورکی چاته وګړي زنانه ورکی چاته وګړي دواړه ورکی اور څوک وګړي شانډي پیدا کی ساره اولاد وینا خدا اولاد د الله امانت دی. کله کله زموږ د معاشره کې د سوشي چې ورکوړ یو مشهور کوټوالي کې وفات شي نو مور پلاری خفوي چې الله دا ولې وفات شو موږ نه دا ولې واخصو بل مشهور ولې نمړي دو نه په دې خبره باندې ځان پوي کې چې الله رب العزت حکیم ذات دی اور حکیم ذات هغه ذات ته ویل کېږي چې هغه کم کار کوي د انسان خیر دی. تاسو سورې کهف کې د علماو نه بدا واقعیا اوریدلی تفسیری واقعیا د خسر وسونه یو نقطه راوچتم. موسی علیه السلام یو ځکه تقریر وکړو یو مقتدی ورنه تاسو کو امتی وې دی وخت ته تاسو لوی عالم شته وې نه ز پیغمبر ټول نه زیات علم ما سره دی په دې باندې الله پاک ورنه امتحان واخصلو چې ته د شلو کته دا وای چې ټول نه زیات علم ما سره دی خدا ستاسو خبره ټیک نه ده ولی یو بل خضر دی علیه السلام ته غي تلار شغي سره ته نه زیات علم دی شاګرد دی ورنه جوړ کو چې تشکیل بوس کړي اور طالبي بګي نه خضر علیه السلام سره چې کله ملو شو نو خضر علیه السلام ورته ویلو چې ته د بنی اسرائیل موسی او یا اوس هغه يم وای ما سره چې شاګردي کې مانه به تاسو نه کې چې کم کار کوم غي کې به تاسو نه کوي بس ما فالو کو چې زه کوم غا ګوره ندري کارونه کړو غي یو کاری دا کړو چې مشومی قتل کړو د سې مشومان لګیو لوبي کول خضر علیه السلام را لو مشوم نه سر قلم کو اور موسی علیه السلام کو جلالی پیغمبر ورته دا مشوم لري قتل دا معصوم دي دغه عمل لمانه ده شروع نه قتل کړي نه زنا کړي نه څه جرم کړي دي ولی قتل د پر شریعت دروځنو کې وینه حلاله کړي چې دا قتل وي شي یو مرتد چې اسلام پری دي دیم دا چې څوک قتل کی قصاصا نه قتل کوي شي اور دریم صورت یو بل فقهاو ذکر کړي نو موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام ته ویل چې دی خو هیڅ جرم نه دی کړي اور یو چې زنا وکي غبر جم کیږي نه دی زنا نه دا کړي قتل نه دی کړي مرتد شوی نه دی دا ولې قتل کړو خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته ویل چې تا ته ما ویل چې ما نه به تاسو نه کې چې کم کار کوم کې به ته ما نه تاسو نه کې دا کار دا ولې وکړو لکه استاد راګه د مدرسې کې یو بوټي لګي ونه لګي یو شګر ونه بار تاسو کې استاد دا ولې لګي څه کار ده استاد کار کې د طالب علم کار نه وي نه چې کله موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام مس کې دروزه کې سوالات جوابات شو موسی علیہ السلام ته خضر علیہ السلام ویل چې بس ته عثمانه جدا شه هاذا فراق بیني و بینک دا ما اوس کې جدي ده بس اوس ختمه نور سزي شګردي خپل کې نشو کولای
نو موسی علیه السلام ورته چې ټیک ته زه خو به لاړ شم خو د 3 کارونه د ولې وکړو یو ځای کې د کشته ماته کابل ځای کې د دیوال جوړ کو یو ځای کې د مشوم قتل کو نو خضر علیه السلام ورته جواب کې وفرمایلو چې دا مشوم د دې چې کوم مور پلار دي غو مؤمنان دي او دې مشوم کدا غټ شوی دا کافر وو دیو جن مور پلار به کافر کیدو نو ما تعالی پاک حکم داو چې د مشوم قتل کړي د دې مور پلار د کفر نه بچي د مشوم ځکه قتل کړي دي نو معلومه ده چې الله رب العزت کم کار کیږي کې حکمت ته مو سمجھ کې رضی کنه رضی کې امت مسلمه ته خیر دی ای کې مور پلار ته خیر وي اوس د اولاد د ازمایښوم دی غاسنګه کدا بچی نیک عمل او بیا خو ته د پر ذخیره ده ډیره لوی خبره ده ښه خبره ده چې د شر او فساد دور کې بچی نیک عمل وي بعض خلکو بچی نه وي بازار ځای کې شکوه کوي یاره بس بچی مو نشته الله پاک نه رګي تا ته اندې کې خیر دی چې الله پاک اولاد نه دې درکړي کې دې شي دا بچیو ته کفر ته د ورسي کې دې شي اسلام نه د واړي کې دې شي ګناګار دي کې دې شي دا بچی لګي شي تاسو با قتل کی تاسو ډېر خلک نه قتل چې بچی خپل پلار قتل کوي شته کا نشته صرف دې لپاره چې دا پراپرټي او جیداد ماته پاتې شي بچی لوفر وي چرس پډورو پیسې ورته نه مليږي پلار قتل کی چې د میراث سره تقسیم شي چې زبس ایش عشرت شروع کم اور مسله دا ده چې چا خپل پلار قتل کو هغه د میراث کې به حصہ هم نه ملوي لا میراث علی قاتل چې کم موروث نه ورثاو ته مورث نه میراث کې حصہ ملوي کې هغه قتل کې ورته حصہ نه ملوي بیا دا خبره هم ده چې د بچی پرورش کول څومره ګران کار دی مونږ پښتنه خدا پروا نه کو بس بچی صرف وروړو نو دا بیا غم نوي چې د تعلیم شته نشته اخلاق زکې کنه زکې د معاشره کې ژوندۍ څنګه تیری خبرو پروا مې نشته د مور پلار یو اهم ذمہ داری دا هونده چې د بچی تربیت هم کوي او دنیا کې ټول نه زیات کار د خپل بچی تربیت دی هغه د مونږ بالکل پښتون توجه نور کی سر ملا زانو سره اوزي اور مسوتن راشي سر چې وزین بچي ودوي چې مسوتن راشي بچي ودوي بچو ته دا پته نه لګي چې ما پلار سوک دی دا بچو سره ظلم دی بچو ته به وخت ورکړي او بیا کا کور ته وخت نه شنو بیا ما 10 سر خړلې رخصتې دي تناسو موبایل کې ټایم تباہ او برباد کو بچی من تباہ کو ځان سره کور ته چې راشو بچره نه دنه وړي چې ابا فروټ تر وړي ما ته فروټ راوړې نه دی راوړې ما ته بوکس راوړي کني دا تاسو کی چې ابا موبایل راکا انده سیدا کنه دا هغه ما په دې غند بالا باندې عادت کړی او بیا چې پکې پی ایس ایل میچونو شروع شي ایل سی ډي سکرینونه غړ لګیدلې پلار ناسي مور ناسي ټول بچی ناسي بس بیغمه یاره څه چاله به د بچی شور نه کی خیر ده نور میشته ناسي خیر ده هم تباہ او برباد قیامت ورځ بالا رب عزت نه دې بچی په باره کې تپوس کی چې بچی د پر څه کړی دي څه تربیت ته کړی دي دا سره نه چې انګریزي سکول کې داخل کړي دي فیسونه جمع کې به تپوس نه کوي مدرسې کې بچي داخلول د ډیره لوی خبره ده خو بچي په مدرسې کې تپوس کې استاد نه چې سبق وایي کنه وایي که خیر خیرت ده دې اعتبار سره پښتون نیل دی زما چې کوم زه پښتنو معاشري کې پتی کېږم موږ مولیان بچو ته وخت نور کو عوام نه سګیلا تاسو نه وسګیلا نه کدا غواړي چې ما بچي دیندار نه کماله به عمل صالح وي نه غي د وخت ورګي هغه په مخ کې موبایل ما یوز کوي هغه په مخ کې نسوار ما چوغه په مخ کې سیګریټ ما سکو دا د تباہ او برباد بچی هغه سګي چې کم پلار کوي کستا لاس کې قران ویني بچي به د قران راخلي کستا لاس کې موبایل نه بچي به موبایل راخلي او کتا لاس کې ډبلی وي صوباړه درخص نه بچي به د صوباړي راخلي بچي خو نقل کوي انا عقل له تا تعالی پاک عقل درکړي ته هغه کار بچو په مخ کې نه کوي چې دا تباہ او برباد شي دستا ذمہ داری د بچو تربیت پکې دا یو خه مدرسه کې داخل کړي یو خه انګریزي ادارې کې چې سبق وي سکول زموږه ضرورت دی مقصد نه خو ضرورت دی دنه بغیر مدرسه کې داخله نه کی موږ مدرسې کې طالب علم مغلوم اردو لسم پاس اولاد لپاره حفظ کې گزاره کوم پنځم پاس وي دویم پاس وي دریم پاس وي خیر نو معلومه ده چې دا زموږه ضرورت دی خدا بچی تاسو سره امانت دی او چې دا بچی د الله پاک والی نه په دې بخفا کېږي نه الله امانت الله د نواخستو کنه ولی حدیث کې راغلی دی د ترمذی روایت ته 1201 نمبر باندې امام ترمذی رحمت الله علیه خپل کتاب کې نقل کړی جامع ترمذی کې وایي چې کله د یو مشوم وفات شي نو حدیث کې راغلی اذا مات ولد العبد چې کله د یو سړي بچي وفات شي نو یا الله رب العزت دی فرشتو ته وایي چې قبضتم
ولد عبدی زما د یو بندا بچی تاسو غینه روح قبضه کړو فیقولون نعم د فرشتي ورته وی چې نعم او یا الله اندسې مو وکړو وی دویم ورته بیا الله په فرمایي هل قبضتم ثمرة فؤاده تاسو د غزر میوه وشو کوله فیقولون نعم د فرشتي ورته چې یا الله بالکل اندسې مو وکړو بیا الله په ګوره تاسو کې چې دی بنداس کولو څه چې دینه تاسو د اولاد نه روح قبض کړو دي څه کولو فیقولون د فرشتي ورته حمدک واسترجع دې دستا حمد کولو یعنی تعریفی کولو شکری کوله نه شکر نه اور ان لله و انا الیه راجعون ویلو نو فیقول الله رب العزت دی فرشتو ته وی ابنو لعبد بیتا فی الجنه زما دی بنده د پر جنت کې یو کور تیار کی فسموه بیت الحمد اور دی کور نوم کې د بیت الحمد دی د جنت کی قیامت ورځې چې کله جنت تلل شي دا کور ورته ملوي او بل روایت کې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې چا درې بچي وفات شي بلوغ ته رسیدو نه مخکې بلیغ شوی نه وي نغي هغه به جنت ته ځي هغه جنتی وي قالوا او اثنان قال او اثنان صحابه کرام ته پوښتنه کو چې رسول الله چا دوه بچي وفات شي غي څه حکم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه بچون دا حکم دی قالوا او واحد قال او واحد پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا ته پوښتنه کو چې رسول الله چا یو بچي بچپن کې وفات شي غي څه حکم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غي دا حکم دی او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاریخي جمله فرمایله والذي نفسي بيدي ما د قسم په هغه ذات باندې چې چا قبضه کې زما جان دی ان السقط لا يجر امه الى الجنه وی قیامت ورځې چې دا کم مشوم د مور ګیډې نه ورزيدلې پورا پیدایش نه وی شوی سالورو میاشتو پینځو میاشتو شپږو میاشتو کېږي داسې کنه وی زه ګورم چې هغه مشومان هم لګیا دي د مور پلار ځان سره راکاږي جنت طرف ته خو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی اذا احتسبته خو شرط دا دی چې مور په دې باندې صبر کړی وي صبر نه بقار اخلي دانا چې وخت ځان نو شو کو د گریوان وشلو کپڑے وشلو ماتم شروع کا دا د باطلو طریقې دي صبر نه بقار اخلي نو الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شپه باندې موږ ته دا جواب راکړی چې دا به جنتی وي او بل روایت کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې چا مشوم وفات شي ورغي باندې صبر وکي وې دا جنت کې ما سره دسی وي یو د تشهود غوته او یو د منځنی غوته ده دسی کې چې دا جنت کې ما سره دسی وي خو صبر بور باندې کوي اور یو روایت کې دا راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې ناسو نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لونو مبارکو کې حضرت ام کلثوم حضرت زینب حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنهم دوی کې یو لور سوال جواب کو چې یا رسول الله سما بچي وفات کیږي لګرا شغې ته تکلیف دي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قصید ته ویل چې لار شک کوړه اور غي ته وی چې د الله حمد بیان کی اور استرجاع دو کی ان لله و انا الیه راجعون دا ځان سره وی اور اعمال دو کی مصروف او تبلیغ بو صحابه کرام سره قرآن او حدیث بینی دو ټیم ور سره نو مصروف لکه صد بدا قصید بیا راغلو استالور ما ته قسم را کو چې پیغمبر ته قسم ورکړه چې ما کور ته راشي اور دا حدیث نقل کړی دی اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې قصید قسم ورکړو پیغمبر صلی الله علیه و وسلم پاسې دلو او ځان سره سعد بن عباده ابی بن کعب عبد الله بن مسعود غن سره غړ صاحب کرام وایزم ور سره شوم وایزه چې کله الته ورسیدم موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور کور ته دنه لاړو چې حضرت رقیہ او حضرت زینب او حضرت ام کلثوم حضرت فاطمه او حدیث کې صراحت نشته نه وای موږ چې مشوم کتلو نغی زرکدن شروع سکرات الموت وای سیده سي اخستل لکه مشکیزي کې سب بن کې اوغینه आवाज روزي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر ته ودرې سترګونه اوخ کی روانې شوې وی عبدالرحمن بن عوف تاسو کو یا رسول الله ما هاذا یا رسول الله تاسو سترګونه اوخ کی زیته ولې شاړې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو یا ابن عوف ای عبدالرحمن بن عوف انها رحمت د بچو چونګې نوسو د دې د مازره کې دومره شفقت اور مینه د چغې د مسترګونه اوخ کی روانې کې او بیا فرمایلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې
الله پاک په هغه چا باندې رحم کوي چې څوک په دې ځمکه والا باندې رحم وکړي. رحم ادا الله رب العزت په دې ځمکه والا باندې کړي. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. تاسو ځمکه والا باندې رحم وکړي، اسمان والا په تاسو باندې رحم وکړي. نو دې رحم کې ټول زیات مستحق اولاد دي. دا نه چې ځان زناور جوړ کې کله بچی لاس مات کله خپا ماته نه، مینې سره کمزې کې والو ضرورتي با قدر ضرورت والو کو نور بچی سره مینا کوي. زموږ د بعضې خلکو داسې حیت وي چې کله کور ته دننه راشي بس ماشومان یو ګوډ کې غلي ناست وي، نه خبرې کوي نه څه. ونه تاسو کې دا ولې یاره د پلار ډېر سخت مزاج دی بیا خفه کېږي. یاره دا ستا اولاد دی، ستا د زړه ټوکړه ده، تاسو ته دومره ځان د ځناور جوړ کړی بچی درته نږدې کېدی نه شي. او دا سړی په دې باندې خوشحالي ما روب دی او ما نه بچي هېرېږي. ظالمه دا داسې یاره د بار ځان نه خلک وویره، بار خو تا نه ګیدړ جوړ دی، کور کې اسماری ماشومانو ته. ما ته افسوس دی په دې خبره باندې. شوي داسې کېږي ګورو. تاسو ولې په سوشل میډیا نه کتلی چې پلار خپل بچی څنګه وایي. موږ چې بچی ته یو سپېړه ورکو بیا وروسته خفه ولاړ شو بیا ځان سره ښکل کو. انسان دې غوسه کېږي هم نه. دا بچی ستاسو امانت دی، در سره امانت دی. دې به خیال ساتئ، دې سره به مینه محبت ساتئ، دې په بهترین طریقې سره تربیت کوئ چې دا نه وي ما بعد قیامت ورځ د ستا دپاره هلاکت ذریعه وګرځېږي. دیو جنه زما مسلمانانو د ماشومانو د تربیت اعتبار سره چې مونږ کم ځای کې کمزورتیا نه دي دا ختمول غواړي. اور دا اولاد مونږ دپاره لویه ذخیره ده. وخت د قلت وجې نه واقعات مذهن کې شته دي، خو صرف د یوه واقعه بیانوم بیا خبره ختمومه. یو ځای کې یو پیر و، مرشد، مریدان ور سره ډېر وخته پورې واده نه و کړی. بیا د مریدان ورته وي چې پیر صاحب واده وکړه بچي به د وي، زندګي به د نوران ښه شي. هغوی چې نه واده نه کوم، ما د خپل عبادت ته یو سلسله روانه ده. ولې چې د علماو کې ډېر داسې علما شته چې هغو ودونه نه یې کړي. هغو نوم دی العلماء العزاب په نوم باندې یو کتاب لیکلی شوی دی. هغه علما چې د علمي مصروفیت وجې نه ودي نه وي کړی، روغ یو کتاب ورباندې لیکلی شوی دی. نو یو ورځ یې غرمې کې لولا کوله چې راپاڅېدلو شاګردانو ته یې ویلو مریدانو ته چې زه اوس واده کوم. هغو حیران پاتې نو یو مرید ورته رشتې ترتیب جوړ کړو، رشته یې وشوه. کال کې ورته الله پاک یو بچی نصیب کړو، بچی وفات شو. چې بچی وفات شو نو کور والی راوغوښته. ښځې ته یې وویې چې تا ته زه دوه اختیاره در کوم. که چېرې ته دا غواړې چې زما د نفساني خواهشات دي ضرورت دي دا پوره شي، نه بیا ما سره نکاح کې نشي پاتې کېدلی، زه طلاق درکړم بل ځای کې نکاح وکړه. او که دا وایي چې نه ما سره زندګي تېرې، نو ما نه به بیا د شپې حقوقو مطالبه نه کوي چې شپې زه کور ته درشم اور ستا ضرورت پوره کړم. هغې ورته وایي چې نه ته بزرګ سړی اور داسې خاوند ما ته میلاو دی، زه طلاق نه غواړم، بس تا سره زندګي تېرول غواړم. چې واپس کله خانقاه ته راغلو نو مریدانو ونه تپوس وکړو چې پیر صاحب اول د واده نه کولو چې بیا د واده وکړو، اوس ورته وایي چې طلاق په درکړم لاړه به شي، او کنی ما سره بس پاتې کېږه خو شپې ته زه نشم درته. دا هر څه ولېږئ، دا خو موږ سمجھ کې نه راځي. هغې ورته وایي چې تاسو ما ته ډېر وایي چې واده وکړه، ما خو واده نه کولو. خو یو ورځ چې زه کله وده شوم نه ما شپې خوب وکتلو چې الله رب عزت محشر میدان قایم کړی دی اور پل صراط باندې خلک لګیا دي تیریږي. و یو سړی ما وکتلو چې هغه پل صراط باندې روان دی او ډېر سخت پریشانه دی. قریبه دا وایي چې هغه جهنم ته غورځېدلی وی. خو یو ماشوم رالو هغه لاس نه ونیلو په د اوږو یې کېنولو او ځان سره په د پل صراط باندې تېر کړو. وایي ما فرشتو نه تپوس وکړو چې دا سړی خو جهنم ته غورځېدو، خو د ماشوم رالو هغې بچ کړو، دا څوک دی؟ وایي ما ته جواب کې وویلی شو چې دا سړی اصل کې و جهنمي، خو دا بچی بچپن کې وفات شوی و، نابالغه، الله رب العزت جنت ته لیږلی و. نه چې د پلار یې کله جهنم ته غورځېدو نو دا راغلو د پلار یې په د اوږو باندې کېنولو، پل صراط باندې تېر کړو، ځان سره جنت ته بوتلو. وایي ما خپلې زندګي کې وکتلو چې ما سره مونځ شته، زکات شته، جهاد شته، تبلیغ شته، مدرسه شته، خانقاه شته، خو ما دا غوښتلو چې آخرت دپاره د بچی هم سرمایه شي. نو واده مې دې دپاره وکړو، بچپن کې دا ماشوم وفات شو، به د آخرت کې ما دپاره ټیکټ میلاو شو، دا نه کار مو هم وکړو، صرف دې دپاره. او روایت کې راغلي چې قیامت ورځ دا کم ماشومان بچپن کې وفات شي دا جنت په دروازې باندې ولاړ وي. وایي دا څنګه دنیا کې زدي دي دغه رنګ آخرت کې بل زدي وي. پلار رمنې پورې وخري روپۍ راکړه نه پرېږدي، بیا پلار ورته مجبورن پیسې ورکړي، داسې دا که نه ده. وایي قیامت ورځ به الله رب العزت سره دا جګړه کوي چې ما پلار د جنت ته نه وي دننه کړی، زه دننه ځم دننه. وایي الله رب العزت به دې ته وایي چې ښه راشه، روبي غوړي د مور پلار دواړه لاسونه ونیسه، دواړه مور پلار به لاس نه ونیسي، ځان سره به جنت ته داخل کړي. اور علامه اشرف بریتانی رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا ماشومان به آخرت کې بیا ماشومان نه وي، دا به جنت نه بهر دروازې کې ماشومان وي. خو چې کله مور پلار ځان سره جنت ته دننه کړي بیا به الله رب العزت نه غټ غټ خلک جوړ کړي، بیا به مور پلار سره زندګي تېروي. دا خو دومره لویه سرمایه ده، ذخیره ده. او حدیث کې دا راغلي من ایها شاء دخله،
دی ماشوم د پر الله پاک د جنت ته وړه دروازې کولاو کی کمه دروازې باندې دی خو خوي داخليږي نه دا هو زموږ د پر لوی سرمایه ده زموږ اولاد او زموږ د بچي نه تاسو دا بچي چې کم تاسو دی ژوند دي الله پاک درکړي دي د مدرسې کې د بهترین تربیت وکي او که تاسو کوم منتونو الله د ناخسي دي هغه باندې صبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب الله پاک فرمایي چې کم صابرین دي صبر یو کو څنګه شریعت نه غواړي دا به بغیر حسابه کتابه جنت کې داخلي اور ما د یو عالم نو ورېدلیو چې کم سړی ته لسو کالو بعد د خپل تکلیف ریا چې چیرې فلانکی سن کې ماته دا تکلیف رسیدلی او دا وایي چې ان لله و انا الیه راجعون هغه ورځ باندې کم اجر الله پاک ورته ورکړي لسو کالو بعد ورته هغه اجر الله پاک دوباره بیا ورکړي نه چې تاسو کله هم زور تکلیف را یادېږي ځان سره دا وایي انا لله و انا الیه راجعون مونږ ټول الله لاله یو اور الله طرف ته بزو چې کم تلی دی غالا ته تلی دی مونږ هم الله طرف ته روان یو زموږ تاسو ټولو ټیکانا اور ایم اور نشانہ اور چې کم ته رجوع دغه صرف الله ذاته الله سره به ملاقات څنګه کیږي چې د مرګ نه وي نه مرګ نه خفقېږي ما یریږي ټیک ته فطرتي خوفي مرګ د آسان چیز نه دی خو کوم شو الله سره ملاقات ته کنه دینه زیات خوشالي نه خپل تر الله پاک تیاری کړی دي نه دیو چې نه د بچی موږ سره امانت دا اولاد دا ثمره دا لوی اساسه دا دی بهترین تربیت بهترین دې لپاره دعاګانې کول بهترین ادارې کتل چې دوی موږ بهترین تربیت کو سبب موږ لپاره لوی ذخیره وګرځي او چې کوم وفات شوی دي هغه د الله دربار کې شهید شوی دي ولې روایت کې دا راغلي دي چې کله مشوم په بچپن کې وفات شي دا هم شهید کموری وفات شو دا هم شهیده اور کا نفاس کې دنه یعنی مشوم پیدائش نه پس 40 دن کم خزي پریز دي کدی کې خزا وفات شو نه هغه هم شهیده ده دا ټول الله په موږ سره وعده کړی دي ندی شهدا او د پر ان شاء الله خو سي دعاګانې کو او بل روایت کې راغلي کم مسلمان وسو زیدا شهید دي کم وبو کې ډوب شیدا شهید دي چا باندې کور ورزيدو دا شهید دي کم د خېټي بیماری وجنه وفات شو اسهال دسته ویل کیږي چې مسلسل او وبزيزي وفات شي د کم هیزین اکثر خلک مړيږي د ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهید ویلي دا ټول شهدا دي ته د شهید پلار جوړ شي دا سوړه خبره ده قیامت ورځ دا صحابه کرام باندې دا مشومان به فخر کی چې زه شهید زویم اور یا د شهید پلار تاسو الله پاک دا اساس در کړی دا یو فخر در تدر کو الحمدلله ندی باندې چې چا مشومان وفات شي غو صبر کوي او غي د پر خصوصي دعاګانې غته او پر اسه اخرت کې ذخیره ده اور ان شاء الله موږ د شریعت څخه ویلي ما غرنګ به عمل کو د کې زموږ